واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظیم. د ټول اول خو زه دلته چې څومره مهمان راغلي دي، آفتاب جهانگیر صاحب نور چې څومره راغلي دي د هغې شکریه ادا کوم، ویلکم ورته ویو دلته. بیا خصوصا زما د علاقې د باجوړ ورسره د نورو ضلعو سپېڅلي ګډورو شملورو مشرانو، زه ستاسو بلکې زموږ ټول ټیم د باجوړ ستاسو انتهایی د زړه د کومې شکریه ادا کوم. او دوه خبره زه کوم، یوه خبره دا ده چې ګوره یو د الله خاطر وکئ. لکه د جي صاحب ډېرې خوږې خبرې د وخت هم وکړلې، خو هغه د پښتو متل دی ویل ایمان نه نیسي نور به بېلې پوهېږي. ګوره هلته چې موږ څه وکتل هغه هم تاسې وایي، دلته چې څه ګورو هغه هم تاسې وایي. لږ د رب خاطر وکئ، د ځانه ګوره ګنډېرې ټیشو پیپر یې مه جوړوئ. د پښتو متل دی وایي چې څه لیکي دي چې په ځان لیکي دي. تاسو ولې په خلکو باندې اورئ؟ ګوره موږ خو راغلي یو ستاسو لپاره، موږ غیر جانبداره راغلي یو چې موږ به د سیاسي رول نه ادا کوو. ستاسو د اواز ستاسو د خولې په وینا باندې موږ دلته راغلي یو. زموږ صدر صاحب وروسته رابطه له دې سره وکړله، څنګه چې تاسو ته ناست یو داسې هغو ته هم ناست یو. موږ دواړه جانبه خبرې اورېدلې. ګوره ځان په ګمراهۍ کې د قیامت د ورځې پورې مه اچوئ. څومره چې کړېدلی څو، څومره زموږ مرګونه شوي ده، څومره په موږ فتنو باندې اخته شوي یو. بس دا څه چې کړي جهالت زندګي به تېره شوې ده، لعنتي زندګي وه. مزید د دې خبرو سوچ مه کوئ، د الله خاطر وکئ. تاسو د جرګین کلي او مرکین کلي د غل او د روغ سړي په منځ کې ډېر فرق تاسو کتلی دی. یو سړی د دوه کسانو لانجه د دوه په منځ کې کېناستې، جرګه راله، هلکه چې یو فریق وله، تاسو مشران خو خیر خلک یاستئ، چې یو فریق وله واک ورکوئ چې ټیک ته زه د شي ته کېنم، بل فریق چې واک نه ورکوئ تاسو ووایئ دغه څه شی دی. خو پاکه او سپینه خبره ده، زموږ د خولې د وینا ضرورت نشته. که دا خلک تاسو ته ټیک ښکاري او دې خلک څنګه خبره دغه شان کړې ده، موږ یې په ریټن کې لیکل راکړه. ډاکټر صاحب وضاحت تاسو ته وکړي، زه نور خبرې دې کول نه غواړم، مشران ناست دي. خو لږ ځان کې لږ شعور پیدا کړئ. د قیامت د ورځې په اورېدا کیسې پرېږدئ. په اخره باندې زه ایم این اے صاحب نے مطالبہ کو کہ ایم این اے صاحب یہ سارے مزدور لوگ ہیں اور آپ لوگ ہمارے پر ہیں، وہاں بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، ان کے لیے پوچھتاچھ کے لیے وہاں گئے ہیں. ان لوگوں کی قربانی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مقام ملے ہے. خدا را ان لوگوں پر رحم کرے. قیامت کے دن یہ لوگ اس کے ہاتھ ہوگی، آپ لوگوں کے گریبان ہوگی. یہ